د دې میاشتې متعلق او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات اقدس متعلق او بیا دا یو خبره به منځ کې راشي چې اصل دین څه شی دی او مونږه دین نه جوړ کړی څه شی. عزیزانو دغه میاشت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت میاشت هم او دغه میاشت داغي د وفات میاشت. روایات مختلف دي چې په دغه ورځو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدائش په کوم تاریخ شوه او په دغه ورځو کې بیا وفات په کوم تاریخ شوه. مختلف روایات دي د حضرات علماء کرام راجح او صحیح روایت چاله چې علماء ترجیح ورکوي دا هغه دا ده چې په نهم ربیع الاول باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیر پشپا د سبا په ټیم کې دنیا ته تشریف راوړي او بیا په 12 ربیع الاول باندې د 63 سال په عمر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه تشریف وړي. نهم ربیع الاول دا د ولادت او 12 ربیع الاول دا د پیدائش. عزیزانو بنا بهر تقدیر بات د تاریخ نه ده، بات د دې ده چې ده دنیا تراغه نو سه وکړه او دنیا نه چلار نو سه پرېږه. اخر د انسان دنیا ته دراتلو هم یو غرض او بیا دنیا نه دتلو هم یو غرض. عزیزانو دنیا ته چراغ نو سه راوړ او چلار نو سه پرېږه. دنیا کا چراغ ہے 600 کالا ملک او دنیا ټوله د کفر په تاریکی کې پراته وه. د عیسی علیه الصلاۃ والسلام او د په منځ کې 600 کاله فاصله وه. عیسی علیه السلام د 600 کاله مخکې تیر په دې 600 کاله کې هغه حال جوړو چې پناه په خدای د یو سړی به 50 خدایان هر سړی د کور نه بتخانه جوړه کړې، چرته به د سرخوږي خدای و، چرته به د تبې لري کولو خدای و، چرته به د زوی ور کولو خدای و، چرته به د لور ور کولو خدای و، چرته به د دانې جوړولو خدای و، چرته به څو مختلف شکل کې بوتان به په کور کې پراتو هر یو بت باندې به د مختلف مرض نامه لیکلې وه چې دا د فلانی مرض خدای دی، دا د فلانی مرض خدای دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې په ښار کې چې الله پاک پیدا کړ نو د پیدایش په وخت کې اوږد داستان دی چې د څه وخت کې د مور د نفس نه دنیا ته راغی نو د مکې نه د قیصر او د کسرا د محل منارې خلکو لیدلې وې، داسې رڼا شوه. دی چې د مور په خېټه اوبه به یې د ډېر لرې نه راوړې، مور به یې منګی چې په سرو نو یو ګز به منګی په سر اوچت راوړ. دی چې د مور په خېټه د عربو ملکونه ډېر زیات ګرم دي، بے حده دی. د مور به چې په کومه لار روانه وه نو د کټ عمره وریځ به پې باندې سوری روانه. عزیزانو مور یې خوب ولیده او ورته په خوب کې ویلې چې ستا په خېټه کې
د دوارو جانو سردار جناب محمد رسول الله پروت دی. دا چې څه وخت کې پیدا شي نو نامه به محمد دی. دا قسمه بشارتونه مور ته به وقتن فوقتن کې. عزیزانو بیا د سرپرستۍ عالم داو د خدای د نظام ته وګورئ، د هغه د بېنیازي ته وګورئ. دی لا د مور په خېټه و چې والد محترم وفات شو. بیا چې پیدا شي چې د شپږو کالو شنو مور یې وفات شو. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپږو کالو په عمر کې یتیم هم شو او یسیر هم شو. عزیزان بیا د تر په تربیت کې تر به د کفالت کوله. د بچپن زندگی عجیب و غریب و د بچپن زندگی عجیب و غریب په الکانو د ډېر صدق او د ډېر لوی دیانت نه دی په امین مشهور. امام بخاری رحمت الله علیه یو واقعه لیکلې و ابو سفیان تلو قیصر روم د روم بادشاہ ته ورغی. نو قیصر روم ته تپوس وکړ چې ستاسو په ملک کې چې کوم پیغمبر پیدا شوی دی دا څنګه سره؟ ابو سفیان مسلمان هم نو دغه ورته وی صاحب څه تپوس د داسې پاک ژوند چې دته د الکوالي نه به خلکو د ډېر ایماندارۍ او د پاکوالي نه امین او دکې دا خصلت او دا خصلت او دا خصلت. بیا ورته ما منلی نه دی چې پیغمبر دی خو سړی ډېر لوی سړی. قیصر روم ورته وویل چې ملګري څنګه خلک دي د ده ډله ورته ویل صاحب ډله ټول د خدای غریبان او د خدای سپېره چېرته چې د خدای ملنګ او غریبي ده سره نه. که یو سرمایهدار هم د ده په مجلس کې راشي نو هر څه قربان کی او د شړی لنګ وهي او ځان نه ملنګ وي. دا ډله قیصر روم د روم بادشاه کافر ورته وی او ابو سفیان د ده د پیغمبرۍ لوی دلیل دا دی چې ملګري غریبان. د ده په پیغمبرۍ نور دلایل مه وایه، لوی دلیل دا دی چې ملګري غریبان. د پیغمبر ملګري سرمایه‌دار د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور حیات کې اول نمبر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اول نمبر. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه عاشق د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا وی مثال په هغه وخت پر زمين باندې نه و. او بیا په مکه کې د دنیا زیات دولتمند هم څوک نه و. هغه ټول دولت په سردار کونین باندې قربان. اوس دولت زه څه کوم؟ په عشق کې سړی خپله بادشاهي چې ده هغه هم د محبوب په لاره کې قربان. لکه مولانا وایي د عشق دا مقام دی کہ ما سلطنت بکوچے جانان فروختے، ما سلطنت بکوچے جانان فروختے، مور حقیر رب سلیمان فروختے، ما سلطنت بکوچے جانان فروختے. وہ مخبل ټول بادشاہی د یار په کوڅه کې خرڅه کړه. بادشاہی میں د یار په کوڅه کې خرڅه کړه. لکه ابو بکر صدیق ټول بادشاہی او مال او دولت چو د یار په کوڅه کې خرڅه کړه. خو اسنه چې بل څه پوه شي چې ما ډېره لویه توره وکړه
چې ما خپل بادشاہي د یار په کوڅه کې خرڅ کړه. دا زما بادشاہي د یار په کوڅه کې خرڅول داسې قیمت لري، داسې قیمت لکه مور حقیر رب سلیمان فروخته، لکه یو میږي د سلیمان علیہ السلام د بادشاہي په مقابله کې میږي څه قیمت لري، د سلیمان د بادشاہي په مقابله کې داسې زما بادشاہي زما د یار په کوڅه کې هیڅ قیمت نه لري. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې هغه دړه د درد په بیماری اخته و، داغه په دولت څه پروا وه، داغه په دنیا څه پروا وه، نه په جامو پروا. د رسول الله صلی الله علیه وسلم لومړی بیبي د بیبي خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د 40 کالو په عمر کې پیغمبر سره نکاح شوه، او د پیغمبر نکاح په وخت کې د 25 کالو. چې څو وخت کې په 40 کال نبوت ملاو شو د کور ته راغی، نو جبرئیل په صورت اصلي کې په غار حرا کې کتلی و. نو بیبي ته وایي چې ما باندې شړای واچوه، زملوني کمبل را باندې واچوه، ما باندې سړلی راغی. بیبي خدیجه د هغه وخت کې مسلمان هم نه ده، ځکه چې د اسلام د آغاز لومبنۍ ورځ ده. ورته وایي چې پیغمبره گھبراویږه نه، ستا د هرې ادا نه دا معلومیږي چې الله به تا نه څه ډېر لوی کار او ته څه د ډېرې لوی ډیوټۍ دپاره الله را لېږلې. گھبراویږه مه، ستا د هلاکت اراده د خدای نشته. دې تقریر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هغه ټول ثقاوت او هغه روب چې هغه کوس خزین بیا داسې او سلیم بیا داسې لکه ابو بکر صدیق دغه صدیق اکبر دی. چې څه وخت کې په مکه کې پیغمبر تنګ شو او مدینې ته روان، صدیق اکبر ته وایي چې څه به کوو؟ وایي چې دواړه به ځو. دواړه روان شوي دي او شپه پرې راغلې، غار ثور ته پاس کتلي چې د کفارو نه په امن په غار ثور کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حضور ته وایي چې دلته خو بالښت نشته، ته به ارام څنګه؟ حضور ورته وایي څه به صدیق اکبر د خپه غوړولې ده او په دې خپل پتونې د پیغمبر سر ایښی. چې سر ایښی دی نو دا کمیس یې غلی غوندې داسې ویستی دی او په دې غار ثور کې چې څومره سوره دي هغه یې په د کمیس شلولی دی او په هغه سورو تپې کړي دي چې بار نه مونږ څوک ونه ګورو. کاونټر ته حکم شوی دی چې فوراً ځاو د دې غار په خوله کې جاله جوړه کوه، هګۍ پکې واچوه. که بار نه چا وکته چې دا پته لګي چې دې غار کې څوک نه دي ننوځي. سکنټونو خبره یو سوره پاتې شو چې هغې دپاره کپړه نه وه. نو صدیق اکبر دا خپله بله خپه وغځوله او دا پونده یې پاسوري کې کېښود. چې کېښو نو دننه نه مار وچیچلو، چې مار وچیچلو نو اوس صدیق اکبر خوځي ځکه نه چې د پیغمبر خوب کې چېرته فرق راغی. مار چیچلی دی او خوځي، مار چیچلی دی او خوځي نه، چې د پیغمبر خوب چېرته خراب نشي. د دې ډېر درد د زور نه د صدیق اکبر سترګو نه اوښې د پیغمبر په مخ مبارک پرېوت. چې سترګې پرانیستې ابوبکر ولې جاړي؟ و یا رسول الله
ډېر ساعت شو چې مار چې چلے خوځېدم ځکه نه چې ستا خوب خراب نه خو دا سترګې مې ګستاخې وې بې اختیاره پې دا اوښې را پرېښې دی راویښ ویل ښه امار یې راوغو راشه دی ما ته پیغمبر وایي چې دا ابوبکر دی ولې وچیچلو امار ورته وایي چې یا رسول الله چې غوسه را باندې ونه کې معافي غواړم شپږ سوه کاله وشو چې عیسی علیه السلام خپل قوم ته تقریر کړی او په خپل قوم کې یاتی من بعدی اسمه احمد عیسی علیہ السلام قوم ته ویلي چې یاتی من بعدی اسمه احمد ما نرست به یو پیغمبر راځي چې یو نامه به په اسمانونو کې احمد وي او په ځمکه به محمد وي هغه پیغمبر به بیا د مکې نه هجرت کوي مدینې منورې ته بیا په لار کې یو غر دی غارې ثور ورته وایي په هغې کې به درې شپې د کافرو نه پټ نو یا رسول الله شپږ سوه کاله وشو چې زه په دې غار کې ستا د دیدن په انتظار ناست یمه شپږ سوه کاله ابو بکر صدیق د کمیس په ټوټه ټولې سوړې ټپې کړې چې ما پکې تا ته کتل یو سوړه پاتې وه چې به مې تا ته پکې کتل هغې کې پونده کېښوه نو یا رسول الله ستا په مینه کې داسې لیونی شومه چې په ځان پوه شوی نه یم او ابو بکر باندې مې چکو لګولو اوس دې خوښه ده چې څه راسره کوې پیغمبر ورته وایي زه ته آزاد ابو بکر ته وایي خپه دې خواته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ابو بکر وایي چې چوپ کولو سره والله که ما ته دا محسوس کېده چې زما خپه کې چېرته اورېدلی وي لاړ درد مرده عزیزانو په دغه ورځو کې لوی مشکلات دا و چې په دې خلقو دا منل چې زه پیغمبر یم بیا دا پې منل چې زه اسمان ته تللی یم او خدای سره مې راز و نیاز شوی دی دا ډېر ګران پیدا کړه خلک ابو جهل ویل ته پیغمبر یې خدای ته اسمانونو ته تللی ویل او وی که ته اسمانونو ته تللی نو دا سپوږمۍ د مخامخ وګوره دا په دې اسمان کې دوه ټوکړې کړه نو بیا به زه ستا پیغمبر یم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل دا خو آسان کار په ګوته یې داسې اشاره وکړه اسمان کې سپوږمۍ دوه ټوکړې بعض علماء لیکلي دي چې یوازې دوه ټوکړې نه شوه بلکې دواړه ټوکړې راغلې نیمه په یو سیوري کې ننوته او نیمه په بل کې او په دې ګریوان کې بیا یو ځای شوه بار وته بیا لاړه عرض دا و چې ابو جهل څه ابو جهل افوی جادوګر خو ډېر لوی جادوګر چې اسمانه پورې دیم جادو رسي بیا بار لاړو په لاس کې کاڼي نیولي حضور علیه السلام ته وایي چې گر رسول چیست در مشتملان کته رسول نو وایي زما د لاس کې څه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي څه وایي ورته وایي گر رسول چیست در مشتملان که خبرداری ز راز آسمان کته رسول نو
زما د لاس کې وایي څه دي چاته د اسمان نه خبرونه راځي نو دا دومره لند شي په خدای شي چې زما د لاس حضور علیه السلام ورته فرمایي چې زه چې ستا لاس کې څه دي او که دا ستا لاس کې څه دي دا په خپله وو وینا زما لاس کې چې څه دي هغه نه شي ویلی تی ووایه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو ګوته لاس ته اشاره وکړه داسې سره د ابو جهل لاس کې کار وویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله مونږ کار یو دومره یو هغه کار ابو جهل په دې ځمکه راوویسته وی په دې جادو تاسو خیال دا مشکلات چې د پیغمبر ورسره مخ